ګوره چې دا خبره یاد ساتئ چې الله پاک کم نبی له هم نبوت ورکړی دی الله پاک د هغه نبی نه اول دا وعده غشتې ده او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت د پاره تینه تصدیق غشتې ده. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا. الله پاک د تمام انبیاء کرام روحونه را جمع کړل او ورته فرمایل چې تاسو ته به ال نبوت در کوما، تاسو ته به ال کتاب در کوما، لتؤمنن به چې تاسو به په نبی علی السلام باندې ایمان وروړی، ولتنصرنه او تاسو به د هغوی مدد کوئ، ال به تاسو ته نبوت ملاویږي. نو کم نبی له چې هم الله پاک نبوت ورکړی دی د هغه نه الله پاک دا وعده غشتې ده، دا حلف یې نه غشتې دی چې په اول به په نبی علیه السلام باندې ایمان وروړي. نو عیسی علیه السلام خوشخبری ورکړه چې زمانه پس به یو نبی راځي د هغه نوم به احمد وي. نبی علیه السلام چې کله په غار ثور کې رپو شو او حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سره هم وو، نو چې کله نبی سلام غار ته دننه کېدو نو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي اے د الله رسول ته لګ ودرېږه، په دې غار کې سوري دي چې دا سوري بن کم اسنه چې زهريله زناور وي بګي او تاسو له تکلیف درکې. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دننه شو او خپل قمیص مبارک اوشلولو ټوکړې ټوکړې کو ټول سوري بن کړه، یو سوري غټو هغه پاتې شو. نبی سلام ته وی اے د الله رسول تاسو را دن نشي، دن راغلو نبی علیہ السلام ډډه واچوله د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په غیږ کې سر کې خو او دا یو پوند چې کوم دی هغه سوري ته کې خو وخت تیر شو دی سوري کې یو مار حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په پوند باندې اوچی چلو ټکه ولا ورکلو. حضرت ابوبکر رضی الله خپل اخوا کولای کې خپل اخوا کم نبی سلام بمرا پاسي اسینه چې دا مار نبی علیہ السلام ته تکلیف ورسي، خو چونکه هغه درد او سوزش او تکلیف دومره ډیرو چې د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د سترګ مبارکونه اوخ کلړه شو او د نبی سلام پر رخصان مبارک باندې پری وته. هغه اوخ کا ګرمي کنه جی اوخ کا خو ګرمي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترګ او غړولې وی فرمایل ابوبکر ولی سم مساله ده، اې د الله رسول دی سوري کې سټک را لراکلو خو لا پوند مې ورته کې د اخوا کړي مینه ده. نبی سلام او فرمایل پوند اخوا کا پوند چې کله اخوا کا یو مار ته نه وروته. نبی سلام پوه شو چې دا مار نه دی، دا پیرې دی. سده جی پیرې دی. نبی سلام او فرمایي چې زتا پیژنم ته تاسو شي ته په خپل حالات کې شه. مار نه پیرې جوړ شو ورته سم مقصد د پار راغلی وی عیسی علیه السلام د الله نه دا ډیر خواهش کړو او سوزلی د الله نه دا مطالبه کړې و چې یا الله د نبی سلام دا امت ما ته راکړي، خو د هغه دا مطالبه قبول نشو چې دا زما د آخري نبی امت ته. به ورته فرمایل چې یا الله د دې امت نه ما کې ما هم به دې امت کې راولېږي. نو الله پاک دا خواهش پوره کړو، خو زه پیرې یم او ما ته عیسی علیه السلام ویل چې ستا خو عمر اسم ډیر دی، چرته تا آخري نبی وکړو زما سلام پی وایا. نو زه سلام لراغلی ما د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ پوند یې خو سورې بن کړو.